څه وخت چې کوم دی نو د سوزکو غلا شوی وه چې د هغې یو چین و پې در پې واقعیات شوي چې هغې 3 ګاډي د مټې نه ورک شوي وو. هغې کې اولنۍ چې کوم سوزکې دی دا د مدعي نوم دی محمد حسین ولد احمد سکنه چکړی په تیفور. یو ګاډی دنه تللی و او بل ګاډی تللی و د عظیم خان ولد میاګل سکنه شانګوټی نه تللی و او د بل ګاډی چې کوم تللی و محمد زاده ولد فضل کریم سکنه بنکارا اشاړی. اولنۍ ګاډی چې زموږ کم تللی و د محمد حسین والا نو هغه زموږ شاډنګ نه تللی د هغې نه تللی و. دویم ګاډی چې کوم دی زموږ میله ډک نه لاړو. دریم ګاډی د امارات پیټرول پمپ نه لاړو. دې کې زما سره ټیم زما چې کوم ناست دی کې نواب خان دی سید رحمان خان او سیاب خان. ما په دې باندې سپیشل مونږ میټینګ راوغوښتو مودي ته وایي چې بھائی دا پیدر په واقعیاتو شو په مټه کې او دا بالکل زه نه برداشت کوم او د دې د ریکوري په هر صورت چې کوم دی د بندوبست وکړو. مونږ به آل آوټ ځو په دې سلسله کې. د ټیم زما په نگرانۍ کې زموږ یو مونږ دې باندې کار وکړو. ملزمان یو ملزم مونږ ته خدای پاک مخې ته راوستو چې هغه کوم مین ملزم دی دغه نوم دی رحمت خان ولد امین خان سکنه دارمای. هغه چې کله مونږ انټاروګیټ کو نو دغه د انټاروګیشن نه پس هغه چې کوم دی نو زموږ اولنۍ ګاډی چې کوم تللی و د محمد حسین نه چکړی په تیپور والا نه او دا ګاډی د بوتلی و د شاډنډ نه. هغه نان کسټم پیډ سوزکې و هغه برآمد کړی شو د الله په مهربانۍ سره. ورپسې دویم سوزکې چې کوم زمونږ دغه نه تللی و د دې میلډاک نه تللی و هغه هم الله پاک چې کوم دی برآمد کړو. او دریم سوزکې چې کوم زمونږ د میلډاک نه تللی و هغه هم چې کوم دی برآمد کړی شو. دا درېونه سوزکي چې کوم دي تاسو وکتل یو د پمپ اربع امارات هغه تاسو په مخه تاسو وکتل چې ګاډي برآمد دي الحمدلله. ملزمان تاسو وکتل تاسو هغه چې کوم دي تاسو ته ولاړ تاسو وکتل. په دې سلسله کې چې کله دا ګاډي موږ لاړ نو زمونږ آر پی او سه او ډي پی او سه خصوصي هدایت هم جاری کړیو چې په علاقه کې خاص کر خصوصا مټه کې ټول ډیسټریکټ کې خو مټه کې چې کوم دي نو چې دا واقعیت شوی دي د دې په هر صورت چې کوم تاسو برآمدګي کوي نو الله پاک رحم وکړو. ګاډي چې کوم دي برآمد کړی شو. ملزمان چې کوم دي په دې کې رحمت خان ولد امین خان سکنه درمه کالا کوټ دا زموږ مین ملزم دی. بیا د سره چې کوم ملګری دي په دیوالینې ګاډي کې هغه صابر ولد علي ګل سکنه باغډيره صابر ولد علي ګل سکنه باغډيره دا په ولني ګاډي کې سره مرګره و. په دویم ګاډي کې چې کوم دی بیا چې کوم دی بوتل دی هغه کې رحمت خان هم دا ملزم په دې ګاډي کې هم دی رحمت خان ولد امین خان دا هم وسره سکندر حیات ولد ګل رحمان سکنه سید شریف دا وسره ملګری او دریم وسره خسته باچا ولد وړو کې میا سکنه فرحت آباد او په دریم ګاډي کې چې کوم دی نو هم وسره دا رحمت خان ولد امین خان دا شامل په دې ګاډي کې او د سره دویم ملزم چې کوم دی نو توتی ولد لاجبر سکنه پتیفور. دا ټوټل زموږ سره 15 ملزمان دي. په 15 ملزمانو کې موږ سره یو ادم گرفتار دی او ان شاء الله ډیر زر گرفتار کړی شي او څلور ملزمان موږ گرفتار کړل سره د گاډو تاسو ته مخول تاسو وکتل. نو زه د خپل ټیم ته مبارکي ورکوم چې دوی په مهنت وکړو ډیر په ټیکنیکل طریقه باندې دوی دا گاډي برآمد کړو د مختلف ځایونو او زه د تاسو پریس کلب په ذریعہ د ټولو خلکو ته یو دا میسج ورکول غواړم چې دا کم خلک چې جرمونه کوي کا گاډي پټي کاغه د دکان نغلا کوي کاغه هر قسم جرم کې د ملوثي دی به ان شاء الله زما په نگران کې زما کم ټیم کار کوي دیو بچ کېږي نه. نو زه دې ته تاسو بازاري باندې بیا یو میسج ورکوم چې تاسو یا به جرم پرې دی نو زمونږ لکه خپل د شرافت ژوند شروع کړئ ادروایز تاسو به په سرکل مټه کې په ډیسټریکټ سواد کې به تاسو ځای نه ان شاء الله العزیز. د توتی ولدي لاجبر ها سر په یو سو کلمه کې چې د شپې داسې واردات کېږي چې په مختلف طریقو باندې تالي یا د هغې رشتل او رسیدونه چې د ګیس پر ویل باندې ماتېږي چې تېره شپه چې د باماخېره کې هم شوه سلنډرې ووتې داسې مختلف ځایونه سریاګانې ووتې د دغه هم یو ډېر منظم طریقه باندې یو ګروپ جوړ شوی دی او هغه چې دی په دې علاقه کې کاروایي کوي.
ما وی کې نولې با ماخیل ایریا باندې ما یو سپیشل غش د شپې د بارونه والا د 6 بجو پورې ودا غشتونه زم په دغه ایریا باندې د په درمه به دراله کې چې کوم د خاص کله په مټه کې چې کوم زیته مو ته سټریټ کرایم کیږي دا غنو ته اطلاع راځي هغه ما ته اطلاع راغله د رحیم رو خو هغه صرف یو خو په حراس جوړول دي د دکان تاله ماتول دي کنه نور وګورئ نو هغه شر نغوي د غلا نه کړی چې کوم په ډیر لوی تعداد کې یو سیز وړي خو به هر حال مونږ هیڅ یو سیز به لایټ نه اخلو ان شاء الله العزیز زما ټیم بدا هم چې څنګه دا ګاډي ریکور شو ملزمان گرفتار کړی شو تاسو مخه ته راوستل شول هم دا ګروپ چې کوم دی چې کوم د دکان تاله ماتي دا به ان شاء الله یو ورځ تاسو مخه ته ودرو چې دا خلک ته چې دوی د علاقې امن خرابي د خپل انجام ته رسو ان شاء الله العزیز